نو ماشوم ته الله تعالی ژړا ولې ورکړه وی دا ماشوم په دې خپله ژړا د مور نه لس شیان غواړي په ژړا کې خبرې خو نشي کولی بلې لس شیان د ده ضرورت کیږي او دا ټول په ژړا کې د مور نه غواړي اول نمبر چې کله وږی شي یا تږی شي بلې نو دی خو ویلی نشي چې زه وږی یم تږی یم دی وژاړي نو مور ورباندې پوه شي او دا پښتو کې متل شوی هم دی وی چې بچی وژاړي مور شودې ورکړي نو د ده په دې ژړا کې یو کمال دا دی چې دی په دې ژړا باندې لوږ او تنده ختموي نو که دی لوږ او تنده کله ختموي او ضرورت پیدا شي بلې نو دی وژاړي دویم نمبر چې کله ګرمي وشي نو دا خپل بدن یخول غواړي دا ګرمي د ځان نه په ژړا لرې کوي کله چې وژاړي مور یې پوه شي چې بچي مې ګرمي وشو دریم نمبر چې کله یخني وشي کله ماشوم یخ شي نو دی په ژړا شي نو مور ورباندې پوه شي چې بدن د ماشوم یخني وشوه کمبله یا څادر ورباندې واچي څلورم نمبر کله چې ماشوم دا سوزني کلکه شي عربۍ کې سوزنۍ ته قمات وایي دا سوزني چې کلکه شي او ماشوم خوږی دې وخت کې دا وژاړي مور ورباندې پوه شي چې دا سوزني کلکه ده هغه ورته سسته کړي پنځم نمبر چې کله ماشوم جوشک غواړي ماشومانو طبیعت دا دی چې جوشک روي کله چې دې ته ضرورت پیدا شي نو دا وژاړي دا ضرورت په دې ژړا ختموي شپږم نمبر چې کله د ماشوم بدن لوند شي تش اودس ماتی وکړي وروڼی لوند شي دی وایي دا ما نه لرې کوي نو دا تفصیل خو نشي کولی نو دا وژاړي مور ورباندې پوه شي چې دا اوس دا وروڼی لرې کول غواړي اووم نمبر چې کله ماشوم وډار شي دا د خپل ډار ځان نه لرې کول غواړي ملګری غواړي چې اوس دا ډار لرې خطرناک غاګ وشي دی د هغې د ازالې دپاره چې دی ژاړي اتم نمبر کله کله ځان نشي نو هم ویریږي نو دویم ملګری ځان سره غواړي چې خبرې ورسره وکړي او د سره چې دی کینی د دې مشکل حل چې دی دی دا په ژړا غواړي نهم نمبر ماشوم چې دی هغه غېږه خوښوي چې ما دې څوک په غېږ کې وګرځوي موږ او تاسو چې دکان ته ماشومان بوځو که نه اکثر راته وایي موږ غېږ کې واخله نو دغه مشکل چې دی دا دی په ژړا حل کوي لسم نمبر چې کله ماشوم ستړی شي مور خلاص پرېږدي که نه او ستړی شي نو په ژړا شي نو مور ورباندې پوهېږي چې دا اوس تړل غواړي نو دا لس مشکلات ماشوم چې دی دا